واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Or use to shoot, you die. نو بیا خپل حق راوړو امن باغ کورمې کې راځي خپل حقوق راغوښتی شو موږ به بهادي وه والله دې مو کسان دی که نه څه ته 10,000 لاک پرې امن وغواړې چې ته یو نوې توګه د امن نه راځي نه شي کولی بیا ستاسو دې په کوزې کورمې باغځای پورې تو 52 کلي د اهل سنت ړام کړو دنیا ته د دغه خیرات څخه طالب سره جان دی بیا په 2008 کې دا تاریخي حقایق دي ته لاړې دغه نه تاسو وکړو امه طالب ته د ریکویسټ وکړو چې طالب وروره راشه د کورمې سني سره یې وجوړو نو دې وجې نه خپل هر وسلو کې ورپرېږدو کوهه کې مو جرګې کې اول جرګې کې نو زه هر پهلوان مو ته کار کوي خو چونکې مو دا معتبره ګڼلې دی هغه چې وسیونه غواړي هغه خفه کېږي هغه ډیسیونه غواړي هغه خفه کېږي نو موږ دا یایو چې کورمې کې هېڅ شي اسوني نشته په خدای د باور کېږي که تاسو ته دا زه د 71 نه څه کله نه زه پوهېږم څه کله نه د منارې جنګ کېدو هغه منارې جنګ څه دی هغه جنګ هم کې جوړ شوی و هغه نه علاوه څه څومره جنګونه شوي دا د شیعه او د سني جنګونه نه دي دا د تا کمزوري کولو لپاره او د تا د تبعه سبب جوړولو لپاره تار پڅولو لپاره تا ته دا خبره کېږي چې دا شیعه دی او دا سني دی زه په چا تهمت نه لګوم خو دا کوشش وشو نن د مو د سني 3 ځایه جرګه دی نن ورځې 3 ځایه جرګه وه په کورمې کې خپله جرګه وه په کوهاټ کې خپله جرګه وه دلته خپله جرګه دی نو په کور کې زموږ دغه نه راوځو یو شو یووالی په کور دی او د دغه ایجوکیټډ کونسل لپاره موږ اول خپلې قربانۍ وکړو تکلیفونه ویل کړو نستای ورسره وکړو خو دلته کې زه د صدر صاحب مخامخ پیلوټ د پېښور صدر سلیم ول ما ورته ویلي وو چې دومره به خلک کوششونه کوي دې مته وایو فاروقي صاحب شاید دی چې ټولو پاکه شي عمر چې ټول وخت کې زر وخت کې تاسو دا پروګرام کوئ تاسو کې به د ټول لوستلو خلک کوشش کوي سره کې لوستل نو دا یو شو خو یو کېدل وګورئ ورکېدل دې وګورئ 2007 نه شو د نوي جنګونه دا 2007 نه شو اوس پورې جوړي خو 2007 کې اپریل جنګ کې کله وشو مخکې مولانا صاحب دا اشاره وکړه چې دا امریکا دی یقینا دا امریکا دی دا پاسپورت امریکا وایي خو د امریکای الاپور څوک جوړ شوی امریکای جنګ څوک جوړ شوی امریکای لپاره دا سپورټ څوک کوي آیا شیعه کې که سني کې دغه خبرې تحقیق وکړه عزتمندو هغه پرې جنګ خو دا دهشتګردۍ د تروریزم دا شپږ قسمه دهشتګردي ده او زه دا خبره په ذمهدار پلیټفارم باندې او ذمهدارو مشرانو وړاندې کوم چې د دلایلو په رڼا کې د یو میدان ولګولی شي امن پسند او شرپسند په نوم باندې هلته د اهل تشیع علما مراجمه شي اهل سنت علما دې مراجمه شي په دې دهشتګردۍ باندې به موږ بحث وکړو دهشتګردي چاته څه ته وایي او دا شپږ قسمه دهشتګردي چې هغه انفرادي دهشتګردي ده اجتماعي دهشتګردي ده مذهبي دهشتګردي ده نظریاتي دهشتګردي ده ریاستي دهشتګردي ده او معاشي دهشتګردي ده زه به په دلایلو سره ثابتوم چې دا شپږ واړه قسمه دهشتګردي اهل تشیع مرتکب اهل سنت قوم نن ډېر زموږ خلک دي مو اقدامي جاننا هم کېږي مو نن ورځې کله کورمې کې اهل سنت قوم نه وي د امام ته د خلیل د نوابي ویایي امام علیکم ختم دی تو خلیل نوابي ختم دی ویلې چې د امام ته بیا وجود ختم شو نن په کورمې کې زه د خپل ځان د وجود د بقا سوال کوم حکومت ته وعلي د شیطان یو پښتنه
بڑا چینور باندې جان مسلط کو څه طالب راغلی دی دهشتګرد راغلی دی خوارج ټي ټي پي سره مو جان دی علي سنت مو ورور دی بیا تاسو پښتنه کوم چې دوی د جان د بڑا چینور وکړو دوا کیا شهیدان دی مو قبرونو اوسه په بڑا چینور کې پرد دي مړي په قبرونو کې ویر سره وي بس چې دا یو خریجي ورکی شهید شو چې دا یو طالب ورکی مړ دی مای ماهینه بعد تلاړې بیا افغان طالبانو سره مذاکرات وکړو معاهده ورسره وکړه د هغې معاهدې په بنیاد باندې 2009 से 2021 پورې امارت اسلامي حکومت نه ورغلی تو ګارانټي ورکړه ضمانت نه ورکړو چې مو په روډ باندې درې کروڑ ټول څه د دغو په زیر نگرانۍ کې سره لیدلی پاړچینور کې د پاکستان ریاست جنډې وسپاري پاړچینور کې په چیک پوسټ باندې حملې وسپاري پاړچینور کې څه څه نه وشولو د هغه اسټابلیشمنټ دنیا کې بیسټ اسټابلیشمنټ خبرې څه په بغل باندې هغه وشي اسټابلیشمنټ څه کوم دی پاړچینور ته ویل چې د شهر څخه په اهل سنت والجماعت باندې تا پریشان کوي مطلب اسټابلیشمنټ موږ تاسو کمزوري لیدلې کړه موږ تاسو خپه کوای نه شو کړه بیا تاسو پیسې چونه لګوي بیا سره خبرې سره جیل کوي بیا پیسې نه راکوي داسې اسټابلیشمنټ مستابلیشمنټ دی دا ریسپانسیبل سټیج نه څه داسې په ورمې کې دوه ریاست دوه یو پاړچینور ریاست څه هلته د پاکستان هر یو هغه کار کېږي چې هغه د پاکستان خلاف کار کېږي یو اهل سنت والجماعت اوس بخیري خبر راکړو شارټ ټایم ډېر شارټ دی داسې دا ټول علما کرام مشران زموږ ځوانان وو مشر څه ویل غواړي نو هغه د ملګري ته خواست کوم که یو 10 منټ ما ایکسټرا راوړم دا یو 10 منٹ کی انشاءاللہ سلطان صاحب دا قرارداد پیش اس طرح ضلع کرم میں اہل سنت کی کل آبادی 67.3% ہے جناب والا مندرجہ بالا آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے صدہ کو ضلع کرم کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے بھی صدہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے نمبر 2 صدہ ایجوکیشن آفس میں لوور اور سنٹرل کرم کے لیے ایک علیحدہ ڈیو کی تعیناتی کی جائے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے نمبر 3 گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج صدہ اور گورنمنٹ کالج ڈگری کالج گرلز ڈگری کالج صدہ کو اپ گریڈ کر کے پوسٹ گریجویٹ کا درجہ دیا جائے کوز شد اسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لپزړه کې د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا وحشت دی کرښې کرښې وینې وینې هر یو مخ دی مسکې مسکې ګلاب د بېوسۍ د مخ نه جوړ کا د علم او هنر د تجربو د فن استاده یو خیال مې پیکر د ازادۍ د مخ نه جوړ کا مودې وشوې د عرش نه تماشه کوي د فرش یا خدایا 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 دا وطن مې د خدای د مخ نه جوړ کا یا سیاله خې وګراو یا جانانا مصوره د ژوند د ناوې کور د غرڅنۍ د مخ نه جوړ کا غرونه باندې کې کوز شد اسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لپزړه کې د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا